الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. د مغربي فکر او فلسفي مقاصد به موږ بیانو. مولوی صاحبانو په پرونی درس کې دا وضاحت شو حاکم اسباب دي چې انسان الحاد طرف ته مایل کوي. غټي غټي خبرې به راواخلو. اول د ساينس مولوی صاحبانو کتاب متوجه اوسئ. اوس بس خبرې اوس باندې کوي. اول چې د ساينس اول سبب څه شو؟ د ساينس فلسفه وا. دغه شان دغه دویم څه شو؟ مولوی صاحبانو وی را سره کتاب ته ګوره وی خیر ده پروا نشته دی. دویم کوم ځای کې دی؟ ساينس کې ځان مکمل مشغول کې انسان او د شریعت نه خبر نه وي. دریم سو د مذهب نه بیزاره کېدل. مولوی صاحبانو څلورم نمبر د شریعت او مذهب طریقه کومه چې د صحابه کرامو یعنی د خور القرون را روانه وي د هغه فهم د سلف باندې لاړ نشي سوګي. د جدید مستشرقینو کوم چې د هغه علما چې د مستشرقینو لپاره کار کوي دا غوي کتابونه مطالعه کوي لکه د غامدي انجینر مرزا او داسې نورو کتابونه مطالعه کوي نو اتوماتیکلی دی چې هغه د هغه لپاره کار کړی دی نو دا به هغه نه متاثر کیږي. پنځم سبب څه شو؟ د مذهب تعلیمات شابسي. ګوره موږ ویلو چې د هر زمانه د عقل څخه پیمانه وي. یو وخت د منطق فلسفه وا پادي د منطق په علوم او د منطق په اصطلاحات او بتا خدای هم ثابتولو غویلا ثابت کړم نه دی د الله تعریف چې مونږ کولې سه بجسمن ولا جوهرن ولا عرض نه الله جسم دی نه جوهر دی نه عرض. مولوی صاحبانو حالکه دې ته زمونږ د ضرورت نو ضرورت څه د خدای ثبوت د پاره چې موږ د منطق د تعریف وکړو هیڅ ضرورت نشته. خو هغه وخت دا ضرورت وو کدا موږ نه وکړل ته منطق والا اعتراضات کول عقلي زمونږ خلک خرابول لکه معتزله سره د علم گمراه شو. د نن زمانه د عقل پیمانه څه شه ده؟ مولوی صاحبانو څه شه ده؟ دا نن زمانه د عقل پیمانه لیکلي درته کنه. ګوره ورته ساينس ده. ساينس دی مولوی صاحبانو. اوس د ساينس او درې سو کاله مخکې څه شو؟ د ماډرنیزم فلسفه وا. دا خبرې به تاسو یاد وي. شپږم چې ده هغه کوم سبب په ترقی پذیر ممالکو کې اکثر د مسلمانانو په ملکونو کې سماجی معاشي او معاشرتي مسائل دي. د دې د وجه نه بعض خلک سو کی دا خلک چې بار ملکونو د ځول ته وایي چې ته ما د قبولیت راکا وی ولی قبولیت درکو یې بدل حالات خراب دي. دلته اسلامي زما دا زمنګ نه دی خو دلته رودا کیږي او دا کیږي بس ورو د اسلام نه واوړي او بس خو بیا سو کی د مسائلو د وجنه. وم سبب پکې څه شو؟ انسان د عقلي علوم سره خو من لري خو تعلق مع الله د نیکانو خلکو سره نه وي. نو دا هم یو غټ سبب وو. دغه شان ته کې بیا اسلام خو د اجتماعي او د انفرادي ژوند اصول موږ ته بیان کړی دي مولوی صاحبانو. نو دا وضاحت شوی او د پرونی درس خلاصه موږ بیان کړل د لپاره چې تاسو یې کې راشي. نن چې زمونږ د درس عنوان او خلاصه ده د مغربي فکر او فلسفي مقاصد څه دي. نو درې سيزونه دي چې مغربي فکر او فلسفه د ایمان درجه لري مولوی صاحبانو. سو درې سيزونه لکه زمونږ په چا ایمان دي؟ په الله ایمان دي، په آخرت ایمان دي، په قیامت د دې کنه بل رسالت د دې کنه. او دا څه کوي؟ یورپی فلسفه او یورپی نظریه چې دا هغه بس چې معنی دا کوي. دا درې ایمان درجه چې لري څه دي؟ اول ازادي، دویم مساوات او دریم ترقی. دا د هیومنیزم د کمی فلسفي شاخونه دي مولوی صاحبانو. شابه دا مونږ ویلو دا د لیبرلیزم د فلسفي شاخونه دي مولوی صاحبانو. تاسو ویلي کنه تاسو مکه ته شي کنه ازادي، ترقی، مساوات دا د لیبرلیزم د فلسفي مولوی صاحبانو شاخونه دي. ته تاسو سوچ کوئ په دې اصول باندې مغرب ټول څه کوي؟ معاملات چلوي. دې جن عبارت شروع کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. که کوم عمل سره په دې ازادي، مساوات او ترقی کې زیاتواله کیږي هغه اختیاروي که هغه د نورو قومونو په نس جرم ولې نه وي. د دې اصول د لپاره دوی ولمګیر قانون جوړ کړی دی کوم ته چې دوی د انساني حقوقو نوم ورکړی دی. انساني حقوق نوم تاسو وایي کنه دا اقوام متحده یو دغه جوړ کړی دی قانون جوړ کړی دی انساني حقوق. انسانیت د ټولو نه لوی. نو دې وخت کې دوی مذهب ته نه ګوري دغه د ګور به حیثیت انسان ته ګوري. دوی وایي چې څه قانون بس مونږ پاس کړو دا به ته منې. حالانکه هغوی د همجنس پرستۍ قانونه پاس کړي خلاف فطرت قانونونه هغوی څه کړي دي؟ پاس کړي دي. لیکن هغه خو د هغوی دپاره فایدهمند دي خو زمونږ دپاره فایدهمند نه دي.
د مغربي ازادۍ دوه اقسام دي. اول انفرادي ازادي. انفرادي ازادي چې دا د مغربي فلسفه د منفي ازادي سره تعبیر وي. انفرادي ازادي مطلب دا دی چې د حکومت او د معاشرې د مجموعي مفاد نه بغیر هر یو انسان ته انفرادي ازادي حاصله ده او انسان په دې انفرادي دایره کې چې څه کول غواړي کولی شي، یعنی خپل خیر او شر تخلیق کولی شي. پورا د مغربي ازادۍ څو اقسام دي مرشبان دا غټې دا خبرې بیان ساتي. دوه دي، یو انفرادي ازادي ده، یو اجتماعي ازادي ده. بعضې فلاسفه و چې دا منفي ازادي چې ده، فلاسفه و چې دا کومه چې انفرادي ازادي ده دا منفي ازادي ده. د دې مطلب څه دی؟ د حکومت د معاشرې د مجموعي مفاد نه بغیر هر یو انسان ته انفرادي ازادي. مطلب د دې خبرې مطلب دا دی چې ته په خپل ماحول کې خود مختار یې، که استاد نه سپېړه وباسي، که پلار نه وباسي او که مور نه وباسي، او که ته چا کم یو عظیم شخصیت وي، هر څه چې وي ته هغه باره کې چې ته څه رایې ورکولی شي نو تا ته اختیار دی. البته ته به په دې خپلو حدودو کې داسې ځان ساتي چې د بل ازادي درنه خرابه نه شي. لکه تا ته دا اختیار نه شي چې تل ته دومره په تیز باندې نظمونه ولګي یا ګانې بجانې چې بل ګاونډي درنه متاثره کېږي، دې ته بیا هغوی نه پرېږدي. ته خپله چې څه کیا کوه بربنډ ګرځه، به ضرور ټول د ځان ښې ودارې بربنډ یم او شراب څښم او دغه دی د هغه سره مې د سپي سره مې واده کړی دی. هېڅ درله څوک نه شي ویلی. تا ته که چا وویلې، که پلار وي، که مور وي، که استاد وي، تا ته وایي چې دا ولې کوې نو هغه مجرم دی. دا د انفرادي ازادي دغه ده. او په دې انفرادي ازادي کې د دنیا یو طاقت هم دا نشي منع کولی که ریاست چې دا د خپل خیر او د شر تخلیق کولو کې آزاد دی. لکه موږ خپل خیر او شر نشو تخلیق کولی، موږ یې اختیارولی شو. زموږ او د هغوی کې څه خبره ده مولوي صاحب فرق؟ موږ د خیر مالک هم څوک دی او د شر البته موږ ته لاره ښودلې ده. که په سیده لار راغلې، د صراط مستقیم په لار باندې راغلې، نو ته به څه شي؟ ته به کامیاب به شي او تا ته به ښه نسبت کېږي. مولوي صاحب به درله خلک وایي، مفتي صاحب به درته وایي، قاري صاحب به درله وایي. تا ته به د ښه او د بد تمیز کېږي. په هغه معاشره کې دا نشته دی. هغه وایي وروره که ته ښه تخلیق کوې او که بد ته په خپله باندې ولې ته خو اوس پیدا شوی، ته خو د 19مې صدۍ انسان یې، ته خو د ماډرنیزم د زمانې انسان یې. ته د بره د ځان نه تا دپاره داسې څوک هستي نشته چې هغه څه وکړي ستا دپاره لاره متعین کړي، لاره به ته خپله متعین کړي. یو طاقت هم دا نشي منع کولی که ریاست وي او دا مسله راشي نو بیا خلک دې وخت کې دا د ما سره ویډیوګانې موجود دي. تاڼې ته تللی په پلار او مور باندې رپورټ وکړو، وایي تاسو ته ولې پیدا کړی په پلار مور باندې. او هغه کس څو کاله مخکې بیا وروسته ما ویډیو کتله چې هغه خپل جنس بدل کړو. هغوی یاره به دا هلکواني مې نه وه خوښه، لاړو به ضرور ځان نه دا خصوصیتین کټ کړل، هغې له هغه اپریشن وکړو، وروسته بس دغه وله برابر جنۍ شول. ما ویډیو ما سره ما تاسو باندې کتله، خو ما نه اوسېره ده چې ما کوم پیج کې ځان سره سیف کړې ده، ما تاسو ته زه ښیم. نو داسې بغیر داسې ژوند چې اوس یو انسان دا دغه انفرادي ازادۍ نتیجه شوه. ما په خپله بل اوس یو ویډیو زه له بیا ښیم، زه چې پیریډ نه وروسته له ښیم. یو کس د هغه انټرویو ډېر غټ او اوچت سړی و، د هغه زوی او هغه جنس بدل کړی، ځان نه جنۍ جوړه کړه. دا چې راشي د دې پلار هغه احساسات اوښکې روانې شي، هغه کینې ورسره مخامخ په انټرویو تیاري د پلار او د زوی نه مخکې خو هلک و، اوس جنۍ وه. نو د پلار هغه احساسات نه برداشت کړي. که پلار دا غواړي زما زوی داسې په بدل باندې ځان یې جنۍ جوړه کړي، نو هغه ورته څه وایي؟ وایي دا زما د زړه نه څه خبر دی، دا انګریزۍ زه خو څه ناسې پوهېږو، وایي دا زما څه احساسات برداشت کولی شي. نو هغه زوی ورته څه وایي؟ وایي دا زما خپله خوښه ده، دا جنس بدلول زما خپله خوښه ده، ستا پکې ما کې څه کار دی؟ نو دغه به بیا کېږي. بیا چې کله داسې معاشره شي، داسې تمیز ختم شي، نو دا قال به جوړي. وروره کله به هلک ځان نه جنۍ جوړوي او جنۍ به هلک ځان نه جوړوي. د سپي به د سپو سره به ودونه کوي او خلاف فطرت کارونه به کوي. که ریاست وي او که معاشره وي، والدین وي یا استاد مشر وي او که نور، نو لهذا په دې انفرادي ازادي دایره کې دا خود مختاره دی. او که څوک په دې کې مداخلت کوي، که پلار وي یا خاوند وي یا ښځه، هغه به مجرم وي. د انفرادي ازادي دایره کې هر یو انسان ته د کار کولو اجازت دی، د کوم نه چې د نورو خلقو ازادي نه متاثره کېږي. لهذا که څوک سریام زنا کوي یا بربنډ ګرځي یا ځناور سره واده کول غواړي یا شراب جواري کول غواړي، دا د دې انساني حق دی، نور څوک یې نشي منع کولی. ځکه دې انسان چې څه ځان نه خوښ کړل بس دا خیر دی، بل چاته پکې مداخلت کول اختیار نشته. کتاب دی تعارف تهذیب مغرب، ډېر ښایسته کتاب دی، د مفتي صاحب محمد په نوم باندې کراچۍ نه. دا کتاب ما سره PDF کې موجود دی،
ما ډېر کوشش وکړو چې دا زلزله پیدا کړم نو کوشش وکړو دا کتابونه دغه د یورپ ټوله نقشه پکې ذکر کړل بهترین کتاب د انفرادي ازادۍ نتیجه څه ده چې کله په یو مخصوص دایره کې چاته انفرادي ازادي ورکړل شي د هغې نتیجه دا راوځي چې په معاشره کې د خیر او شر تمیز ختم شي هغې ته د غلط نظر سره کتل جرم وي او د هغې منع کولو کوشش ډبل جرم دی دا خو د هغوی معاشره ده یو زموږ په معاشره کې چې څوک پیدا شي وکړي موږ یې څه کوو دا د یو پلار او د یو دغه هم د تصور کېږي معاشره نه قبلوي هغوی هغه شی ختم شروع نه بس هر سړی خود مختار دی د خیر هم تبلیغ کولی شي او شر هم تبلیغ په هره معاشره کې د ښه او بد تمیز وي لیکن د مغرب دی ازادي د ښه او بد تمیز ختم کړو ځکه خو هغوی به مسلمانانو حمله کوي او وایي دا زموږ خوښه ده چې څه کوو او دا زموږ خپله خوښه ده منصبانو دی چې ګوره دلته راځي د افغانستان د غرونو نه دوی له یره ده یره وایي دا وطن به زما هلکه ته هغه امریکا کې ناست دي په خپله باندې کار وکوي په موږ باندې راړوي وجه څه ده دا د تهذیب جنګ دی منصبانو نورې سم نشته دی دوی وایي چې موږ سره د دنیا ټوله ټکنالوژي دا وسایل لا سره دی او باید زه به درله لاره ښیم چې په دې لاره ځه او مسلمان ما درله مخکې څه ویلې وایي افغانیوں کی غیرت دی کا علاج ملا کو ان کی کوہ دمن سے نکال دو وفاق کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو څوک به د نبی علیه السلام روح د افغانانو او مسلمانانو بسي الحمدلله ځان ته په ځان د ټولې دنیا له شکست ورکو په دنیا کې واحد داسې جنګ راغی د ټوله دنیا یو دغه ځوانان بل ړختو الحمدلله حسن جان رحمت الله علیه بس ویل وزار شمه د افغانانو د ببرو ګیرو نه د ببرو ټول نو وجه څه ده دا چې دلته موږ پسې راځي او دا ټوله دنیا مسلمانانو مو سره نشي اکسپټ کولای قبولولای څونه افسوس خبره نو دا د تهذیب جنګ دی مولوي صاحبانو د څه شي دی د تهذیب جنگ دی پر مثال دوی په موږ باندې څه کوي هم دې کوي بس دا زمونږ په موږ ورو په سوشل میډیا باندې زموږ څه کوي کردار کوشي کوي تاسو قدامت پسند است تاسو دهشتګرد است تاسو تنگ نظر است موږ نو څومره وسیع نظر والا فرق په دنیا کې یو نشته الحمدلله دویم قسم ازادي هغه اجتماعي ازادي ده مغربي فلسفه اجتماعي ازادي د مثبت ازادي سره تعبیر وي تعبیر کوي مطلب یې دا دی چې کومه انساني معاشره به حیثیت مجموعي کومه فیصله وکړي نو د دې منلو په ټول لازم دي وایي زبان یو خو د انفرادي ازادي وکړه غټ خبرو ته پکې سوچ کوي چې په خپل دایره کې چې تاسو کیا کوه دویم چې کله په قوم په حیثیت د قوم په حیثیت به د اسمبلی کې چې کوم بل پاس شي اسمبلی کې چې هر یو قانون پاس شي به دغه مخالفت نشي کولای دې مطلب دا دی د دې منل په ټول لازم دي لہذا کوم معاشره یا ریاست کوم قانون جوړ کړي او کوم فیصله وکړي کوم ته د اجتماعي ازادي اشتراکیت او قوم پرستی په شکل کې په نظر راځي دا اشتراکیت ته کوم نظام ویلي دا چا نظام د اشتراکیت اشتراکیت نظام چا پیش کړی دی کارل مارکس کنه دا چا نافذ کړو لیلن کنه په روس کې مسلمانو 1917 کې مسلمانو دې ته سوچ کوي یا قوم پرستی د مسلمانو اشتراکیت د حق مزدورانو ته ورکړل دي چې مزدور به حیثیت طبقه کومه فیصله وکړي هغه منل کیږي او قوم پرستی د حق انسان ته ورکړل دي چې په کومه خطه کې یو قوم فیصله وکړي او قومونه د خپل سرحداتو کې د نن یو قوم دي دوی دا وایي چې د څومره سرحدات دي کنه دې تر نشي دا څونه خلک دي بس دا یو قوم دي دوی چې څه فیصله وکړي بس منل کیږي په دې کې د نن بیا جمهوریت دی او وطنیت قوم پرستی شروع کیږي لہذا کوم قوم او ملک چې کوم قانون پاس کړي بل چاته پرې د اعتراض کول حق نشته او د قوانین یورپ د ځان لپاره جوړ کړي ځکه مسلمان یو اسلامي قانون باندې عمل کوي نو دوی په هغه اسلامي ملک باندې زور اچوي چې دا قانون ختم کړي په دې کې د انسان ازادي متاثر کیږي زمونږ چې څونه دغه د حدود دي د اسلام لکه د قصاص شو دغه شانته کې رجم شو دا څومره شي دي هدا قزم شو دا نو دوی باندې دوی څه کوي ویار دا قانون صحیح نه دی نو لکه چې ته وایې چې قوم تاسو په خپل فلسفه باندې به عمل وکړئ کنه موږ مسلمانان یو په حیثیت مسلمانان دا زمون قانون دی تی ولې به نه برداشت کوي زمون کم مسلمان ملک او من کم مسلمان مشر دا غوي په دې قانون باندې اعتراض کوي چې هم جنس پرستی ناجایز ده خلاف فطرت کار دی ها چا پکړه دي کم مسلمان حکمران کې دونه زور شته چې او هغه او ته شرعي حکم باندې نافذ کړه په کومه دنیا کې سوا د افغانستان او څو ملکونو کې شریعت نظام ته خو شریعت سزا چاله ورکړي چې د درمانه څه کې هغه دې نه هټکې او کنه دې
وجه څه ته چې وروره ټول هر څه د هغوی په لاس کې دی مخکې ځه لیبرل حکومت هر یو قانون پاس کولی شي لیکن مغرب په دې اجتماعي ازادي باندې برقرار پاتې نه شو که کوم مسلمان ملک قانون پاس کړي نو دوی اعتراضات کوي دوی وایي دا د انسان ازادي خلاف دی انساني ازادي خلاف دی مثلا پرده شوه یا نور احکامات یا د اسلامي احکاماتو نفاذ که کوم حکومت لازم کول غواړي دوی یې هغې قانون نافذ کول ته نه پرېږدي بعض فلاسفه وایي انفرادي ازادي اصل لا یعنې منفي ازادي ده دوه قوله دي ښه مونسبانو یو چا څه ویلي چا ویل چې انفرادي ازادي ده منفي ازادي ده بعضې پکې وایي چې انفرادي ازادي ده اصل ازادي ده او بعض فلاسفه وایي چې مثبت ازادي بهتره ده په دواړو کې دوی انسان ته د خدای درجه ورکړې ده چې دا څه کوي او څه اختیاروي هغه ته اختیار حاصل دی اوس موږ راځو مولوي صاحبانو په اسلام کې باید د ازادۍ مفهوم او معنا څه ده چې موږ خو دا وپېژنو که نه ته خو د ازادي او ترقۍ او د مساواتو خبرې کوي نو په اسلام کې باید د ازادۍ معنا څه ده اسلام یا بل کوم دنیوي مذهب چې وي د زرهاو کلونو تاریخ چې څومره مذاهب تیر شوي دي او څومره فکرونه تیر شوي د مغرب د ازادۍ نه جدا دي صاحبانو څومره مذاهب چې په دنیا کې موجود دي چې 15000 نه زیات مذاهب دي قبل مسیح نه تاریخ نه روان دي دا د دې مغرب د ازادۍ نه جدا دي صاحبانو دا ګوره دا هغه اهم خبرې دي چې کله تاسو ته دا معلومات وشي چې وایي د مغرب د ژوند کې د ازادۍ نه څه مطلب دی دا خو د ټولو مذاهبو خلاف دی نو بیا اتومېټیکلی تاسو ته پته لګي چې یو دهري سوال کوي لکه دلته اکثر خلک د دې نه متاثره شوي دي د مغرب د فلسفې نه وروسته تاسو ته ټول ریکارډ ښکاره کېږي ولې د دې شاعر ډېر ښایسته دي ازادي کوم څه دی ازادي ده مساوات وروره ما ته مساوي حقوق راکړه ترقي کوم څه دی ترقي خلاف تاسو خلاف اوسئ دا چې خسته اصطلاحات ورته راځي دي په دې باندې خلک ګمراه کوي دا د ټولو مذاهبو مد مقابل یو غټ مذهب دی بلکې اسلام کې د ازادي مفهوم دا دی چې هر یو انسان د خیر او شر په اختیار کولو کې آزاد دی یعنی خیر او شر بیان خیر او شر شریعت مقرر کړی دی انسان د دومره ازادي حاصله ده مولوی صاحبانو ازادي موږ ته حاصله ده خو خیر او شر تخلیق شوی دی الله بیان کړی دی او په قوانینو کې داسې د قران کریم پشان په عظیم شان کتاب کې بیان شوی دی چې دا به تر قیامت پورې ابدالآباد پورې سوي نافذ بوي نو هغې کې موږ له دا وضاحت شوی دی چې ته په خپله خوښه خیر او شر منتخب کړه څوک چې خیر اختیار کړي هغه ښه انسان دی او څوک چې شر اختیار کړي هغه بد انسان دی په مغربي معاشره کې د ازادي مفهوم خو د خیر او شر تخلیق د بنده په اختیار کې دی اوس خو پوه شوي که نه په هغې معاشره کې د خیر او د شر تخلیق د چا په لاس کې دی د دې بنده په لاس کې دی زموږ معاشره کې د خیر او شر تخلیق د الله په لاس کې البته تی اختیارولی شي په خپله خوښه دا خلک دي څوک چرس کې څوک پوډرس کې د اسلام په نظر کې د خیر او شر تخلیق د بنده په اختیار کې نه دی نو دا بنیادی فرق د اسلام هم ازادي ورکوي خو هغه انسان ته به ښه نسبت کېږي یا د بد نسبت کېږي او د مغرب ازادي مفهوم کې ښه او بد نشته دی ازادي مذهب څه شی دی او دلته بعضې خلک وایي چې موږ له ازادي مذهب پکار دی څه دی ازادي مذهب پکار دی دا به یو مولوي صاحبانو لږ سبق چې دا تسلسل برابر وي سره دغه ورسره د ازادي مذهب د ناري مطلب د ټول مذهبي اقدار او اصول به ختم شي کوم چې مذهب مقرر کړی دي دین اسلام خو یو مکمل ضابطه حیات دی او مغرب تصور د ازادي د دې بالکل مخالف دی د ازادي دعوی کوونکي هغه سيزونه جایز ګڼي کوم چې دین حرام کړی دي لکه ازادي مذهب د ازادي مذهب څه مطلب دی دوی وایي دا ټول اقدار ختم کړي دا ټول چې اصول دي دا ختم کړي هغه سيزونه دوی جایز ګڼي کوم چې په مذهب کې لکه زنا ده دوی وایي دا زنا خو ټیک ده زنا بالجبر یا بالجبر چې دا ناجایزه ده پر رضا سره چې الګ او جنې څه کوي دا د خپل صافه د مذهب په څه کار دا د څه دا کوم نظریه شو چې وایي چې مذهب په څه کار دی زمان انفرادي ژوند دی امر شابه یخته نه سکولر او ستا کار مولوی صاحب جمعات کې د کینر مذهب ما کې کار نشي زما خو خدای انفرادي ژوند ها ماته چې تا بس دا اول جناب رضا دیو پنځ جایز ده دویم لواتت د دیو پنځ جایز ده دا الګ سره واده کوي ها دریم نمبر انسان خپل دین بدلولو کې آزاد دی دوی انسان د دین بدلولو زما خو خدای راځي زما خو خدای چې زه په بیک وخت په یو وخت زه په عیسایت عمل کوم په یو دته کوم په دومره په اسلام کوم نو دا د کوم نظریه شو مولوی صاحب شابه دا سیکولریزم نظریه ده کنه یار چې خدای دې وکړي چې مذهب زما خو د عمل کوم او کنه کوم څلورم د دین په هر یو مسلې کې کده هغه تعلق د عقیده سره وي یا فروعي مسلې وي په هغه باندې دوی اعتراض کوي ولې دا د کوم فلسفي سره تعلق ساتي شابه دا د لیبراليزم د آزادۍ سره تعلق ساتي
زما ته ازادي حاصله ده کنه دی وی انسان آزاد دی که څوک مقدس شخصیت باندې لیکل کوي او که څوک په کوي څوک یې نشي منی کولی پنځم که چا یو دین اختیار کړی وي نو نور دینونه هم اختیار کولی شي پابندي پکې نشته دا هغه سیکولریزم دی شپږم انسان به د هر قسمه مذهبي پابندي نه بری وي یعنی په انسان به مذهبي پابندي نه وي که دا په دې مذهب عمل کوي او که نه کوي وم د انبیاء کرام په باره کې هر چا ته هر قسم رای ورکولو اجازه حاصل دی که څوک د انبیاء کرام علیهم السلام ګستاخي کوي نو دوی د هغې دفاع کوي او وایي چې دا د خپل ازادۍ رای ده چې چاته خپل ازادي رای ده چې د چاته پکې د مخالفت کول یا سزا ورکول اجازه نشته دی ادم څنګه چې سړی څلور نکاحګانې کولی شي نو همداسې ښځو ته هم د اختیار حاصل دی او څنګه چې سړی ښځې ته طلاق ورکولی شي همداسې ښځې ته هم اختیار حاصل دی چې خپل خاوند ته طلاق ورکړي زبانو دا د دوی ژوند دی دا ژوند تاسو په خپل باندې ورته چې دوی د ازادۍ مذهب نه د سره ده او د دوی دا منګه نور سبق مخکې وو که بس دی څوار ورځې تاسو قدام کوئ دا ګوره وضاحت وشو مولوي صاحبانو دا کوشش وکړئ چې دا خبرې یادې کړئ دا ډېرې اهمې خبرې دي چې د مغربي فکر او فلسفې مقاصد تاسو وپېژنئ دا ضروري ده مولوي صاحبانو سبا به انشاءالله بیا د مغرب د مساواتو تصور صرف د ازادۍ تصور خو یو شو ازادي څه ته وایي دا مساوات هم ویلي وي ښه نه وه که نه هغه انشاءالله زه به انشاءالله زه داسې اوس په تسلسل سره د خیر روان یم بیا بل درس را روان دی د مسلمانانو په معاشره کې الحاد ولې خورېږي واخر دعوانا الحمدلله